ومپارا سورة الانعام کی ہدایات شپک سلویختم نمبر نوے درس دے. قل حبیب و فرمایا ارائیتم خبر را کیتا شماتا ان اخذ اللہ سمعکم کچری واخلی اللہ استاسو غگنا وابصارکم استاسو استرگی وختم على قلوبکم او مہر لگئی استاسو پزرنو. دادری اندامون تخصیصا ذکر کل زکا پا بدن کی دا اشرف اندامون دی. اے اللہ در نغوگن والی داوری دو طاقت اللہ استرگی والی دلی دو طاقت اللہ ظلنبان مہر لگئی دا عقل دا سوچ مادہ در تا ختم کی. من الہ غیر اللہ نعیشتد بالالہ او بالمعبود او مددگار غیر اللہ بغیر دلانا یأتیکم بہی چرات للو کی تاسو تبیہی پدی مذکور او اندامن شراب. ایوی ما سوا دا اللہ نا اے مشرکانو ستاسو معبودانو کی سوکشتا مڑو کی جوندو کی انسانانو پیریانو ملائکو کی من الہن آیاشتد بالمعبود و مددگار غیر اللہ بغیر دلان آیاتیکم بیہی چرات للو کی تاسو لپدی. انظر گورا سوچو فکر کا کیف نصرف الآیاتی سرنگ بار بار بیانو منگا غایاتنا چی اغپدی بانی دلالت کئی چلا الہ الا اللہ وانما یعبدون من دونه باطل ودلال. بار بار آیاتنا بیانو چی اغپدی دلیل لے چی دا اللہ نبل الہ نشتا او دا دوی چی ورط عبادت کئی دا باطل لی. ثم هم یصدفون بیام دی مخڑی. قل فرمایا ارائیتم خبر را کیتا سماتا ان اتاکم کچر راشتا ست عذاب اللہ عذاب دا اللہ بغتتا ناسا بی اے مخی سالامنی او ناگہن عذاب راشی او جہرتن یا اختار سرد علاماتنا هل یهلکن هلاک و تباب نکریشی الا القوم الظالمون مگر قوم ظالمان چپزان ظلمون کئی د شرک د وجنام. وما نرسل المرسلین او نرالی گمگ پیغمبران الا مبشرین مگر زیر ورکون کی چی مومنان و مسلمانان تزیر ورکی ومنذرین او یر ورکون کی نمن کتاب. فمن آمن هرغ چاچی ایمان راڑو و اصلحا او خپل عمل نیک و درسکو فلا خوف علیہم نبی سیر پدوی پراتن کی حالاتو کے ولا هم يحزنون او نبوی دوی غمجن. اللهم اجعلنا منهم. والذین کسان کذبوا بآیاتنا جد دروغ نسبت کړه زموږ آیاتونو ته
یمسهم العذاب برسیگی دویت عذاب بما کانوا یفسقون فسبب داغی چو غینا فرمانا اللهم لا تجعلنا منهم قل فرمایا لا اقول لكم زنوائم تاسوتا عندي خزائن الله چه زما سر خزانی در الله دی ولا اعلم الغیب ونپویگم فغیب بانی امام رازی رحم اللہ تفسیر کبیر کے وی مراد دایات سنے اللہ خپل حبیب توید خپل ځان عاجزی ذکر کا اقرار کد اللہ د بندگی رئی چستا سبارکی چرتا داس عقیدہ سکون لری لکسنگ نسوارا عیسیٰ علیہ السلام بارک لرلیوام او دغشان مضمون تفسیر خازنم ذکر کرے او فرمایا زتاسو تنوام عندی خزائن اللہ چه زما سر خزانی دا اللہ دی اے دا اولاد خزانی زما لاسو کی نشتا دی عزت او دا صحت او د نور ورکړو بندولو خزانه زما لاسو کې نشتا زه خود الله عاجز بندم ولا اعلم الغیب او زه په غیب نه پوهیږم زه په غیب نه پوهیږم لا اقول لكم اعلم الغیب زتا سولدا سم نوایم گنی چیز پا غیب پویگم ولا اقول لکم زنوایم تاسو تا انی ملکن چگنی بیشک زم ملک و فرشتیم ان اتبعو زنی مروان الا ما یوحا الیا مگر دا اغس پسی چی وحی کی دیشی ماتا زخد الله د حکم تابع ما او د الله عجز بندم زما لا سکن د الله خزانه اشتا نه په غیب پوهیږم قل فرمایا هل یستوی الاعمى یا برابر دړل چې هغه کافر او مشرک دې ایمان د قبر خیرت نړل والبصیر او لذن کې چې مؤمن نه افلا تتفکرون آیات سو سوچ او فکر نکوي وانذر به الذين يروا بدي قران او بدي وحي سره هغه کسان يخافون چيريږي اي يحشروا الى ربهم چراجم بکړي شيخ بل رفتا او بیا به رب د اعمالو د ژوند زندګي پختنا او تپوس کوي ليس لهم نبيد فار من دونه ولي ما سوا د الله نسوک دوش او سوک مددگار ولا شفيع نو نبيد فار سوک سفارش کون کے لعلهم يتقون دې د پاره چې د یریږي په دنیا کې او د کفر او ګناهونو نه بنشي ورسو آیات کې واقعا الہ العالمین ذکر کړي امام طبرانی او مسند احمد کې راغلي ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی تیری ده او ډلا د سردارانو د قریش په نبی علیہ السلام وعنده صهيب وعمار وبلال وخباب ایسر صهيب عمار او دا صحابه رضی الله عنهم اې د کمزور مسلمانانو نا دای ورثوی الله حبیب توي سپدی خلق راضی شوه د دې خپل قوم مقابله کې اها اولای من الله تعالی علیهم من بیننا دا خلق دی چې الله زمونږ نه علاوه
پدوی باندې انعام او احسان کړي مونږ بد دي خلق تابعو او تردهم عنك داد ځان نو شړا فلعلك ان تردتهم ان نتبعك کی دې شي کدی دی شړل نو مونږ بتا سو پسې روان شو نو الله لا آیات رونی ګلو چې خبردار حبیبا دا کمزوري عاجز مسلمانان د خپل مجلس نه مشاړه کدا غټ غټ سرداران د کافر ایمان وروړي نورا دی او کنه وروړي نو نه دی راړي او دغه شان امام مسلم رحمه الله روایت ذکر کړي سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه موږ د الله د حبيب صلی الله علیه وسلم سره شپک کسان نو مشرکان وې دا او شړ د ځان مونږ چې کینو سينه دایرا باندې جوړور نشي دا غریبانان او ضعیفان پدې کې ابن مسعود رضی الله عنه بلال رضی الله عنه د الله حبیب د امت د هدایت د پار ډېر زیات حرص لرلو ځکه الله وی حریص علیکم ایزه کې دا سرال چې دا مرګري دي دا بلک پاسوم کی دیشی کدی کافرو ته هدایت ملاوشي نو الہ العالمین دا آیات مبارک رولې ګلو ولا تطرد الذین او مشعل هغه کسان حبیبا يدعون ربهم چراب ليغيخ بالرب بالغداة والعشي سحر ما جگر یعنی اروخ اللہ رابلی یریدون وجهه ارادل ليغيد وجه اللہ ما عليك من حسابهم من شيء نشتر پتاسد حساب دوین سشیب وما من حسابك او نشتر دی حساب ستاسن علیهم پدوی من شيء سشیب فتطردهم کچر دی وشڑل دخل مجلسنا فتكون من الظالمين نو شیبتا سوز زیادی کونکو نپخل زان بانی او دا شان آیات گرئی سورہ کہف کمراغلے پندسم پارکی چلاوی زما حبیبا خبردار دا غریبانان دا مجلس نو نشڑی اتوشتم آیات دے دا سورہ کہف وَاصْبِرْ نَفْسَكَ او صبرناک کخپل زان اے حبیبا مع الذین دہغ کسان سر يدعون ربهم چراب لخبل رب بالغداة والعشی سحر او مازگر یریدون وجهه اراد لذید وجه اللہ ولا تعد عیناک عنهم واو دین ریسترگستاد دوینا تريدو زینت الحیات الدنیا پدا سے حال کی چتا سو ارادہ لرید زینت و در نمائش د ژوند دنیا حبیب دید مجلس نم شڑی ولا تطع تابداری مکا ومن داغ چا غفلنا قلبه چې مونږ غافل کړي دې زړه دا وی عن ذکرنا د خپل یاداشو کتابنا واتبع هواه او غیر وان شوی دي د خپل خواهشات پسې وکان امره فرطا او د کار دا وی زیاته په دین کې او دا شان آیات سوره عبسه کې مرازی ځان سرودی کوي درم آیات د دیرشم پاری وکذالک اللہ فرمائی دارنگی فتنا بعضهم ببعض امتحان کون دبازی دزوی پبازی
ليقولوا دید فارجو ایدا کافر اولائے آیا دادی حق کسان من اللہ علیہم من بیننا چه نعم و احسان کرد اللہ فضی من بیننا اے من دوننا ایلا وزمنا اے منگ مشراریو منگ مالداریو و دا خفقران و غلامان دی دای زمون نسعادت تروان دکی دیشی دا سکل کی دیشی اللہ ویدا سمون کفار و مومنان بان ازمائش کو چه کفار وی چه دا غلامان و فقیران اللہ احسان پدوی کرے چه دیلے توفیق ور کرے دا حق و دا سعادت زمون علاوہ او مالدار مونگیو الیس اللہ بعلم بالشاکرین آیا ند اللہ خبو حق شکر گزارو وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ كَلَجْرَاشِ حَبِيبًا تَاسُتَاغ كَسَانْ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا جیمان ساتھی زمن پایاتنو فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ایسو چراشی سلام خوئی چاہی عدل توئی چلا مومنان راشی نو تاسو وی سلام علیکم تاسو ورتدا سی وی چی پتاسو دی سلام وی ندایات سمانا شوا نبازی علماء دا مانا کری فقل سلام علیکم فاکرمهم برد السلام علیہم دی عزت من کا سلام چولے نو سلام ورتا واپس کا او دا اللہ دی اولی رحمت زیر ورتا ورکا او امام آلوسی وی فقل سلام علیکم اللہ خپل حبیب تا حکم کو چی پدئی د سلام ابتداؤں کا پدا سے محل کی چیغی کی ابتدا د سلام نی بلکہ دئی بکئی دا اکرام دزوی دا دزوی اکرامو اباز دام ویدی دی امرہو سبحانہو ایو بلغہم تحیتہو عز شانہو حسن بصری رحم اللہ ایمانا دعوی اللہ وی توی زما سلام ولوکا فقل ورتو فرمایا سلام علیکم سلام دیوی پتاسو د جانب درفستا سنا یادی دے کہ سلام سلام د تحیی ندے ورتو آیا سلام علیکم د هر مصیبت نه د تاسو د فار سلام وی فبشرهم بالسلامه من كل مکروه زیر ورثور کا سلامتی اسرا د هر تکلیف او مصیبت نا كتب ربکم لیکل رستا سورب لازم کړي د فزان تفضلا او احسانا علا نفسی پخپل نفس الرحمتا رحم کول پخپل بندگانو انہو بیشک شان دا دے من عمل منکم سوءا چاچ عملو کتاسن بدو ناکارا بجہالت پنا پوہی سرا اسوک چی سناکارا ملکی نو دغ وقت دے پا جہالت موصوفی ثم تاب من بعده بیتو بویست پسد دینا واصلح اخبل عمل نیک و درسکو فانہو غفور رحیم نبی شکد اللہ دیر بخون کے او محربان دے وکذالک دارنگ نفصل الآیات واضح طریقے سر بیانو منگا آیاتنا ولتستبین او دیر پارا چخکارا و سرگندشی
سبیل المجرمین لارد مجرمانو اے چکم مجرمان دی او د الله او د رسول نا فرمانی کوي چې دا غي لار خلق لسرګن شي قل فرمای انی نهیت بشک زمن کړه شوم ان اعبد الذین دا چې عبادت او بندگی کوم د هغه کسانو تدعون من دون الله شراب لئی تاسو مشرکانو من دون الله ما سوا د الله نا قل فرمای لا اتبع اهواءکم زنروانی گمستاسو د خواهشاتو پسې کافرو دا تاسو چې مختلفو سيزونو عبادت او بندگی کوي تاسو خواهشاتو پسې رواني قد دللت اذن بشک بلار بمزفدغ وخی وما انا من المهتدین او زبنیم دلار منزن کنا او ده ہدایت والونا قل فرمائے انی بشک زالا بینت من ربی فاخکار دلیلم د طرف د رب زمانا وَقَذَّبْتُمْ بِهِ اید بینین مراد قرآن نے امام راغب رحم اللہ وی بین وی دلالت واضحتا دا خو یا دبان یبینو ندے پمانا د ظهور یا بین وی حجت فاصلتا بین الحق والباطل ایغا دلیل چی اغا فیصله کئی پمن دا حق و باطل کی ندا بین بیاد بینونت ندا چی انفصال توئی او دا بینین مراد پدوارو صورتونو کی کد بینونت نشی او کدبان یبینو نشی مراد تی قرآن نے و فرمائے انی بی شکر چیم علا بینت من ربی پیوخکار دلیلم د طرف د رب زمانا وکذبتم به او تاسو د دروغ نسبت کړی دی دیتا اې دې کې د به ضمیر بیینی تراجع کو او تذکیر په اعتبار د دې ده په اعتبار د معنا ده ذکر بینه په معنا د قران وا نګور یاد ا تذکیر په اعتبار د معنا ده او قران کې ډېر داسې کی کله لفظ مذکر او مؤنث وی خو د معنا په اعتبار ارجاع د ضمیر وی د تذکیر به اعتبار المعنى المراد ده چې تاسو اورئ چې بینا هغه قران ده یا امام زجاج وی دا به ضمیر ذکر راځي د بینه تا چې دا بینه په معنا د بیان نه دا بینه په معنا د بیان نه او دام جیز دی چی ضمیر دی لربی تشی مخی دیر شو من ربی وکذبتم به ایماد اللہ دا وحدانیت تصدیقو کو اتاسو زماد دی رب وحدانیت تا دا دروغ نسبت کوئی وکذبتم به او تاسو د دروغو نسبت کړي دي دیتا ما عندي ما تستعجلون به نشتد ما سراغ چې تاسو تلوار کوي پاغه تاسو عذاب غواړئ او عذاب زما په وسو طاقت کې نشتا ان الحكم الا لله
نشتا د حکم او اختیار او فیصله پرستوالی د دی عذاب کی الا الله مگر د الله سره دا یقص الحق د الله حق خبر بیانای وهو خیر الفاصلین او د الله غره د فیصله کون کنا کولو فرمایا حبیبا لو ان عندي کچره زما فوس او طاقت کی ما غذاب تستعجلون به چتا سو تلوار کوي داغي فراتلو لقضي الامر بيني وبينكم نخام خافي سلکړې شوی به کار پمن زما استاسو کې اتا سو عذاب غواړي نو که زما لاسو کې عذاب وي نو بس عذاب برا غلی وی استاس و زما فی سلب شوی وی بعض مفسرین وی رحمهم الله وی د دې آیات او د حدیث په من کې وسنګ جمعي دلته د الله حبیب وی چې زما لاسو کې عذاب وی تاسو غواړئ بس خبره به ختمه عذاب برا غلی او د صحیحین او حدیث د بخاری او مسلم شریف ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تپوس کړو یا رسول اللہ هل اتى عليك يوم كان اشد من يوم احد الله حبیب داس او رزم در باندې راغلی چې دو احد نه دي سخت وی فقال الله حبیب لقد لقيت من قومك بی بی شک زملاو شم بی بی استاد قوم سرا او سخت و رز رز دا قبیوا چیز طائف تلاړم او داغی په مشرانو میزان پیش کو نو زما دعوت قبول نکو اما شوانو تیوی دا لیونه نه پکانو یولای د الله حبیب پکانو ټول لیت پیت کو ویفن طلقت وانا محموم على وجهي زلاړم موز غمزدم پخپل مخبانه دا سلاړم نظرا بیدار نشم مگر پخرن السالب کی لتقرن المنازل وی او قرن السعالب وی دا میقات دد طائف او دغه طرف نسوک رازی نو سر میں پور تکو فیدا انا بصحابت ناسا پی وریز میں اوکتا پما بانے سور جوڑ کھڑیو نچمیو قتل پدی کی جبریل علیہ السلام نمات آواز راکو چی اللہ استاد قوم دا خبری واوری دی او داسی چی اوکل ندا اللہ لیدل او تاسو وقت باسی لیکا ملک الجبال لتأمره بما شئت فیہم تاسو له د غرونو ملک رولې ګنو چې تو ورته حکم وکړي چې سره خوخه شي د طائف والا مبارک دي کې د غرونو ملک راغې فنادانی ملک الجبال وسلم علی ما تا आवाज را کو د غرونو فرشتي او ما باندې سلام واچولو وی اے الله حبیب ان الله قد سمع قول قومک الله واوریدو وینا د قوم چې تاسو له وکی وی او زیدر سره لګلم لتأمرنی بامرکا فما شئت چې تاسو ما ته حکم کوي نو صدق وخلا کله خو هی نو دا غرونه براوالم او دا طائف والا پمنس کی بداسي چټنی کم نو دا الله حبیبی بل ارجو ان یخرج الله من اصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا وینزومت ساتم چې کدی نه مانی پکانو یو اشتم ملابد دوی د شاګانو نه داسې اولاد روباسي چې دیو الله عبادت او بندگی وکي اس شی باور سره نشریکي وګورئ ته عذاب د الله په حبيب پیش شوی دی وینا عذاب نه غواړم او دلته وی کزما په وس کې هغه چې تاسو په تلوار کوي
علماء لیکلي اس اشکال نشتا دلته کافر غواړي چې عذاب دراشي نو الله حبیب وي تاسو غټو کې استهزاء کوي عذاب بکله که زما وس کې راغله به زما وس کې نشتا او دلته خبره د الله حبیب ته پیش کړي قوم عذاب نه غواړي دغه وخت نو رحمت للعالمین فرمایل چې ز عذاب نه غواړم والله اعلم بالظالمین الله خپو هدف ظالمانو وعنده مفاتيح الغيب او د دې الله سره چا بیان د غیب دی لا يعلمها الا هو دغه چا بیان پتم بل چاته نشته سوا د الله نا او دا مفاتيح یا جمع د مفتاح نو بیا چا بیت وی کنیانو تا لګور کما فاتح جمع د مفتاح شي په کسری د میم سرا نبي کنجانو تو عنده د الله سرا مفاتيح الغيب کنجان د غیب دی او د دې چابيانو کنجانو پتم ما سوا د الله نبل چات نشتا یاد دې کړه مفاتيح جمع د مفتاح دا په فتحې د میم سرا نو دا خزانه ته لیکي نو معنا دا وعنده مفاتيح الغيب الله سره خزانه د غیب دي لا يعلمها الا هو او د دې خزانو پته ما سوا د الله نه بل چاته نشتا ويعلم الله پویږي ما باغس فی البر چې پوچ کی دی والبحر او په سمندر کې وما تسقط من ورقه او نرا غرزیږي سیو پاړه الا يعلمها مگر الله پاغي پویږي ولا حبه یودانا فی ظلمات الارض پتیرو دزمکه کې ولا رطب ولا يابس او نیو لنشه او نیو اچه ورا مختلف سیزونه ذکر کړل خاص نور پسی ولا رطب ولا يابس دا عام سیزونه ذکر کړي عطف دا عام دے په خاص باندې ذکر سیزونا نی مگر یا لوان دوی او چوی دی نبارنی ولا رتمن او نیودن شی ولا یابس نو نوچ الا فی کتاب مبین مگر دا اللہ پہلم کی دی یا پلوح محفوظ کی دی اے لوح محفوظ محل دے د معلومات د الله او دې تدی کتاب ته لوح محفوظ لوي لوح تختی توي او محفوظ دې توي دا د تحریف او تبديل نه محفوظ دے او دا د شیاطینو د رسیدو نه محفوظ دے ادا د محوی او د اثبات نه محفوظ دے وهو الذي الله غزات يتوفاكم بالليل چود کئی تاسو د شپې او دا خوبم یو قسم مرګ دے نو ځکه يتوفا ورته وي ويعلم پويږي ما جرحتم فاغج تاسو کوي بالنهار دورزه ثم يبعثكم فيه او بیا را پورت کی تاسو د خوب نه پدې رس کې ليقضوا اجل مسمى دې پاره چې پورا کړی شي هغه نیټه معلومه ادا سے بسبا کیږي او بیگا کیږي با یو ورځ به عمر ختم شي نیټه ورورسي بس وفات بشي ليقضوا دې پاره چې پورا کړی شي اجل مسمن نیټه معلومه
نو چې کله نیټه معلومه پوره شي او د مرګ وخت ورسي ثم الیه مرجعکم بیا بدی الله تستاسو ورګرځیدلوی اجرا پور ته شهید قبر نن الله تب ورزئی ثم ينبئكم بیا خبردارې در کی تاسو ته بما کنتم تعملون فهغه سوچي تاسو چې تاسو کوم عمل کوي وهو القاهر فوق عباده او د الله زور ور دې د پاس د بندگانو خپلو ويرسل عليكم حفظه رالیگی پتا سو حفاظت کو ان کی ملائکہ اے د انسان د بدن حفاظت د پارس ملائک الله مقرر کړي نو یاد حفظون مراد سره يحفظون بدن الانسان د انسان د بدن حفاظت کوي نو کدینا مراد غا د بدن حفاظت والے شي ندا سره لکه سوره رعد آیات ځان سرولی کوي د دیار لسمه پاری او لسم آیات دې له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله د دې انسان لپاره یو بل پسیرات لنکی ملائک دي من بين يديه سددنا مخيدي ومن خلفه وسرسلي يحفظونه من امر الله حفاظت قید د انسان د الله د حکم مطابق یاد حفظونه مراد غ ملائک دي چې د اعمال حفاظت کوي لکه زموږ استاد سنی کو بدل کی او ملائک را سره الله مقرر کړي او د سبا په مسکري ذمہواری بدليږي بیا د مازیګر په مسکی بدليږي نو بیا بدایا د سمانا شیزان سرولی کوي دیرشمه پاری سوره الانفطار لسمو یو لسمات اولی کوي وان علیکم لحافظین کراما کاتبین يعلمون ما تفعلون وی پتا سما مقرر کړی دی حفاظت کوونکی ملائک عزت مندی او تاسو چې سکوي غیلر لیکون کی دی يعلمون ما تفعلون پویږي پاغ چې تاسو کوي بیا بد آیات دا سمانا شیل کزان سرولی کئی دا سورہ قاف واللسمات اللسمایات اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد وی کل چلیکل کئی غدولی کن کی یو ملک خی طرف لدے او بلگس طرف تکعید او دوار ناسوی خلا نخوزی دا انسان پیو خبرا الا لدیه مگر دسر رقیب محافظ ملائک دی عتید او تیار دی ندی آیات کی دا حفظو کی دو احتمالاتو رالیگی پتاسو حفظوتن حفاظت کون کی ملائک چستاسو دا بدن حفاظت کئی او ستاسو دا اعمال حفاظت کئی حتی تردی اذا جاء احدکم الموت شراب شیو تاسو تمر توفته رسولنا وفات بکی دلر ملائک زمونگا وهم لا يفرطون او دا ملائک لا يفرطون دای کو تاهیو کمه نه کوي یعنی سچتا ستوات کوي اس گناهونه اغټول لکی یو معنا دا ودای لا يفرطون دای کمه نه کوي یاد حد نه تجاوز نه کوي نه په کمی او نه په زیاتی سره
بس چې الله وای نو هغه دی لیکي. ذکر سورہ کہف کرا روان دی نام فرایات لیکي او 50 سندې وای مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة سشوی دی الله می لرا باقی نه پری خزمون وړ ګناو نه لویا الا صاها مگر شمیر لیدی وهم لا يفرطون او دا ملائکه مین کئ دا حد نه تجاوز نه کئ نه په زیادت او نه په کمی سرا. ثم ردوا الى الله مولاهم الحق اے دردو ضمیر فاعل نسوک مراد دی. ثم ردوا بیا واپس بکړی شي دا ملائکه الله الله تا اے روح قبض کو نو بیا با الله ته واپس شي او دا روح بروړي. یا ثم ردوا بیا واپس کړی شي دا مخلوقات الی الله الله تا پرزد قیامت مولاهم الحق چې مالک د دوی د په حق الا خبر شي له الحكم یوازې د الله فیصله چلی کو حکم تکوینی دی او کو حکم تشریعی دی. حکم تکوینی دی ته وی تاسو اصول کې په جنو الله سوک مړ کوي سوک ژوند کوي سوک بیماری او سوچات صحت ور کوي سوک مالدار کوي او سوک غریب کوي سوک پلا رکھنے او سوک بیلار دے ٹکری وئی. یہ تو حکم تکوینی وئی دا خاص دا اللہ لا سوکی دے دبل چا پلا سوکی نا مرکشتا نا جون نا عزت او نا ذلت نا صحت او نا بیماری الا لہ الحکم. خبردار دی اللہ دا پارا حکم تکوینی دے د چا د مرګ د چا د ژوند د چا د جړا او د چا د خندا فیصله د الله په لاس کې دي. یا حکم نه مراد حکم تشریعی دی چې ګور دا شی حلال له دا حرام نه دا سبکه دا سبنکه الا له الحكم. خبردار خاص دی الله لره حکم تشریعی دی. قانون د بره جوړ شوی تعالی دا دوی چې د قانون جوړه او غیله بخلق کېله نه قانون خو جوړ د بره نه راغله وهو اسرع الحاسبین او دا الله ډېر زر د حساب کوونکو نه. قل فرمایا من ينجيكم سوق دې چې نجات او خلاص در کوي تاسو ته من ظلمات البر دا تکلیفونو او سختو د وشن او البحر او د سمندرنا تدعونه رب لیتا صدا الله تضرعا فعاجزی سرا وخفیتا او پکلار کلار پپٹ پٹا. ادا درا بللو آداب دی اللہ باجزی سر رابلی او پپٹ پٹ بے رابلی ذکر پپٹ رابلل دریا کارین محفوظ وی. لئن انجانا کچر نجات راکو منت من هذه ددی مشکلات و مصائبنا لنکونن من الشاکرین نخام خاشوب مند شکر گزارنا. قل اللہ فرمائش اللہ ينجیکم منها نجات و خلاص در کئی تاسو تددی مشکلاتنا ومن کل کرب او د هر غم او مصیبتنا نجات ورکول والا ذات الله نے. ثم انتم تشركون بیام تاسو شرک کوي چې الله من مصیبت نخلاص کی نو نسبت مشرکان خپل خدایانو تکوي. قل فرمایا هو القادر دا الله قدرت لرون کنے علا ان یبعث علیکم دا چرو بلیگی پتاسو عذابا عذاب من فوقکم دبر طرف ستاسونا او من تحت ارجلکم یا لان دی دخپوس تاسونا
او یلبسکم شیعا یا بغدوڑ کی تاسو مختلف ڈلی ویذیق بعضکم باس بعض او بسکوی باز استاسو تا عذاب دبازی. حدیث پاک کرا گلی دی امام بخاری دا حدیث ذکر کرنے وردی نے کی دریو عذابونو درات لون اللہ دا امت یرولو. جابر رضی اللہ عنہ وی بخاری شریف حدیث نے وی کل چدا آیات نازل شو چی قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم و فرمایا اللہ قادر دے چی دبر نو پتا سو عذاب رولیگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ بوجہک ستاپ وجہی اللہ پنائی غارم بیو من تحت ارجلکم لان دی دخپو نبازاب رولیگی. قال اعوذ بوجہک اللہ حبیب ستاپ وجہی پنائی غارم بیو یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بأس بعض یا و مخبل منس کی مختلف ڈیلی کی او یو بل تب تکلیف رسوئی. ندا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے هذا احونو او قال هذا ایسرو وی عذابون خودی دریو کی او خام خارازی دا پکی آسان دے. دگر دی دریو کی یو راتلو اللہ دخبل حبیب د دعا د وجن دا دو بن کل نو دا یو د چې امت خپل منس کی جنگی کی اختلاف دے او یو ندی بلکہ مختلف ڈلی دی. یو حدیث دا سراغ لے دام د مسلم شریف حدیث نے اللہ دې موږ او تاسو مدینه منوره ته پوسی. د مدینه منوره بعض مساجد تاریخی مساجد دي. الله حبیب تیرې دو په مسجد بنی معاویه چې دا د مدینه په مساجدو کې نه اپدی مشهور دي چې دې کې د الله حبیب زری دعاګانې غوښتي دو قبولی شوی او یو پکې آسان واغې خو خکړي. نو د الله حبیب وردن نشوی او دو رکعات وکړ وای مونږ ور سره وکړ ډېر ساتي الله ته جړل. بیو فرمایل چې سال تو ربی ثلاثا ما د رب ندری سوال وکړ. یو سوال مداو کو الله یهلک امتی چې زما امت ته هلاکینا پیوام صاحب باندې نو دیرا لراکو. ادا سوال میو کو چې زما په امت دا سے قحط مراولی چې ټول تباشی نو دیم را لراکو. وسالتو الله جل باسهم بینهم فمنعنیها او سوال می ته کو چې د امت په منځ کې جنگونه دي نوي نو دایرا نمنکو. ندا ګوره په دې دریو عذابونو کې آسان عذاب دی نن امت کې تھوڑ دی اختلاف دی اپ لګو لګو خبرو جنگي خپل قوت په خپل منځ کې ضایع کوي. او یلبسکم شیعا یا گډوډ بکی تاسو مختلف ډلې ویذیق بعضکم باس بعض وبسکی باز استاسو تازاب دبازی. انظر گورا کیف نصرف الآیات سرنگ بار بار بیان منگا آیاتنا لعلهم یفقهون دید پارچ دی پوہشی. وکذب به قومک او د دروغ نسبت کړي دی قران ته قوم ستا وهو الحق حالان کې دا قران حکیم حق دے. قل فرمایا لستو علیکم بوکیل زنیم پتا سو ذمہوار و محافظ لکل نبع مستقر
دا هر خبر لپاره مستقر یو حقیقت وی یا دا معنا لكل نبأ حقیقت لكل خبر وقوع ولو بعد حين دا هر خبر لپاره واقع کی دل اگر کو وخت پکې ولګي نو زمانہ حبیب چې در تسوي د دې ټولو حقیقت به در تمخل شي قران چې سوي دا ټول خبرې به مخل شي لكل نبأ مستقر دا هر یو خبر د پارا مستقر واقع کی دلی وسوف تعلمون زرد چې تاسو په هشي د آیات سے معنا شو لکه سوره سواد آیات لیکي اتاتیم ولتعلمن نبأه بعد حين ويخام خافو بشي په خبر د قرآن پس د سوحنا او سوره رات کی ویلي کل اجل کتاب د هر نیټه د پار لیکنے وسوف تعلمون زرد چپو حبشی و اذا رأیت الذین کل چوگوری اے حبیبا و مخاطب حق کسان یخودون فی آیاتنا چی اغی ورن نوزی زمون پایاتنو کے اغیلد دروغ نسبت کئی او د دین پور خندا کئی عیب پکی لٹھئی یا محمد ابن سیرین رحم اللہ چ مشہور تعبیر ہے هذه الآیت فی اصحاب الاهواء و ہدایات دا خلق بارک دے چ بدعات کئی کتاب الاعتصام کے علامہ شاطبی رحم اللہ دا محمد ابن سیرین رحم اللہ قول ذکر کرے کله چوبور یا خلق چ ورن نوزی زمون پایاتونو کې فاعرض عنهم نمختن واړوا ایوزه کی دین پورې خندا کیږي بدعات دي گناهونه دي د کفر مجلس ته د گناه مجلس ته او استاد منی کول وسم نشتا نو د الله حکم دی وای مختن واړو دای سره کې نما حتا یخودو تر دې چې ورننو زیدای فی حدیث غیره ویو خبره کې د دین بغیر بلس خبره دا وګوره دا د الله حکم دې موږ تاسو ته چې چرته ګناه کی شرک دې بدعت دې نور د دین پورې خندا نو دې سره مکه نه دا شانیات در تګور تیر شو سورہ نساء کی تایید لیکي 140 نمبر آیات پنځم پارکه هل تیمی ور سره کې نیما او کې ناستي انکم ذم مثلهم سورہ فرقان آیات لیکي ځان سره دعا یا یم نمبر الله د خپل بندگانو ستاینا کوي تعریف کوي و اذا مروا باللغو مروا کراما ازما بندگان چې د ګناه په مجلس تیریږي نو تیریږي عزتمن وسی نشته چې دا خلق من کی نو هغه کی کینینا دارنګ آیات د سوره مومنون نه درې آیات لري تلسم پارکه والذین هم عن اللغو معرضون مومنان سوق دي د هر ګناه د مجلس نه مخړی د من کول وس نشته نو دا ډل ډیرینا د ګناه په مجلس کې کینینا و اما ينسينك الشیطان کچری هیر کل تاسو نه شیطان اے هیر شولو پداسی مجلس کی ناستی چې د ناست نه تخپل رب او مالک منی کړي فلا تقود نمکنا بعد الذکر پس درا یاد دونا چلا وی فاعرض عنهم مکنا بعد الذکر پس د یاد دو د منعنا
مع القوم الظالمين سرد قوم ظالماننا وی سرم کینا او دی آیات کې د دې خبرې دلیلم نه چې ګور انبیاء او باندې مهر راځي چونکه انبیاء بشر دي نو دی آیات کې وی هیر راځي او ترمذی شریف حدیث دے صحیح حدیث دے سندن اللہ حبیب وی نسی آدم فنسیت ذریته آدم علیہ السلام نیرشیو نولاد بانم هیر رازی اللہ ورطویلیو دی ونتا او دی میویتا بننزدی کی سورة واحا کوئی ولقد عہدنا الى آدم فنسیا ولم نجد له عزما دارنگی دا اللہ حبیب وی بخاری و مسلم شریف حدیث دے وی انما انا بشر مثلکم لخستاس و غنت بنی آدم انسا کما تنسونا ما نهیریگی لکتاس و نشیریگی فیدا نسیتو کے خبر ما نهیرشی فذکرونی نمات رایا دوئی انبیاء علیہم السلام بانم ہیر رازی لکا حدیث تے بخاری و مسلم شریف دا اللہ حبیب نمازی گر مزم پدو رکاتو سلام گرزولو او جماعت کی یو د کجوری تنه پرتا وراغه او داسې کله لاسونه مبارک داسې کل او دا مخې پکې خو صحابوي د غصې اثرات ښکارېدل الله د حبیب په مخ مبارک کې بعض خلک خو تلوارګن دی وتل چې بس د الله حبیب دوه رکعات او کل سلورو په ځای د دوه حکم راغلي انور ناس تو خدای یې چا حق نشو کوله ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم نے عمر فاروق رضی اللہ عنہم نے خود یارسو غد نشی کولے یو صحابی ناس دے ذولیدین ورتوئی داغلاسو کلو گزوالیو ناغلق لق کو دا اللہ حبیب توئی انسیت یا رسول اللہ اقصرت الصلاة ام نسیتا دا الله حبیب مسکی کمه راغه چې د سلورو په زید وشول یا کتا سن هیر شول نبی ام د الله د حبیب رایا د نشو وای نمی هیر شوی او نو مسکم شوی بیا د الله حبیب صحابه ته مخراوا بیا صدقه زوریه دې رښتیا او یو قربان په دوه رکعاتو د سلام ګرځولې د الله حبیب مخیل شو او دو رکعات ہے وکل نهیر راضی فانبیاء علیہم السلام اگر دیئے کی نهیر نسبت شیطان توکو نهیر نسبت شیطان توکو ذکر کم سیزونا چدا سے خبیح ہوئی نو داغه نسبت الله ته ادبن کی تو اگر چې د خیر او د شر د ټول خالق او مالک الله وي لکه سوره کهف کې به راشي وما انسانیه الا الشیطان ان اذکره د موسی علیہ السلام غفتا او خادم وي و ایمان شیطان دا خبره رکړي وا دے سبب جوړیږي ځکه د تر نسبت شو کچره هیر کلتا سن شیطان فلا تقعد نمکینا بعد الذکرى فصد یاداشنا مع القوم الظالمین سرد قوم ظالماننا د هیر نسبت شیطان تکیږي اکل د سبب جوړیږي د دې ورنه هیر د خالق او د مالک د طرف ناراضي وما علی الذین ونشتد فهغه کسانو وما علی الذین ونشتد فهغه کسانو یتقون من حسابهم چې
چې غیر الله نه یریږي دی حساب د دین من شین سشه ولکن ذکرا لیکن پدای داشت چې دای ته نصیحت کی او د دې ناروانه من کی لعلهم یتقون دې د پارچ دې ځان بچو ساتي وذر الذين اتخذوا دينهم او پریک د هغه کسان اتخذوا دينهم چې هغه نیولې د جوړ کړي د خپل دین لعبا لوبي ولهوا وبسکار اے د اسلام او دین نه بغیر د موږ د قران او سنت نه بغیر چې چا سره جوړ کړی هغه ته دین ویا غره لوبي او وصیات دي کا شرک دې ک بدعت دي ک رسومات دي او ک يهوديت دې او ک نصرانيت دې وذر الذين افريق ده کسان اتخذوا دينهم چایدی ولد خپل دین لعبا لوبي ولهوا وبسكار وغرتهم الحياة الدنيا او دوک کی چولی غیر رجوند دنیا وذکر به او نصیحت ورک پدی قرآن سرا ان تبصل نفس دا چې هلاک نکړي شي هیڅ یو نفس بما کسبت دا عمل د وجنه چکړي دي اے وذکر به القرآن فزری نصیحت ورکان تبصلا اے لله تبصلا اددی تبصلا غنی معنا غانی علماء کړي دا چې بن کړي شي او نفس دا چې رسوا او شرمنده نکړي شي او نفس دا چې د ثواب نه محروم نکړي شي او نفس بما کسبت ده هغه عمل د وجنه چکړي دي لیس لها نبید دی نفس دفارا من دون اللہ ما سوا دا اللہ نا ولی سوک دوس ولا شفیع او نسوک شفاعت کو ان کے وَإِن تَعْدِلْ او کفدیا ورکی دا نفس کل عدل طول فدیا لا یؤخذ منها نواب نغست شید دن لا فدیا بدی قبول نشی اولئک الذین آداها کسانی او بسلو چی دی د ثواب نه محروم کړي شول بما کسبو په سبب دا غا مالو چی دی کړي لهم دوی لپاره شراب من حمیم سکل بید گرمو بونا دی د جهنم گرم او ببس کی وعذاب علیم عذاب بوی درناک بما كانوا يكفرون فسبب داغی چودئی چه کفر بے کولو قل فرمائے حبیبا اندعو من دون اللہ آیا رو بلو منگ ما سوا دا اللہنا رامدت کو ما حاغ چالر لا ینفعنا چین منتفید را رسول شی ولا يضرنا ونرا نظر و بیماری و تکلیف دفقول شي ونرد بیرتو گرزول شو منگا علا قابنا پپندخ پنو بیا کفر تعالی عز بالله واپشو بعد اذ هدان الله پس دین چې الله مونږ هدایت کړي کلذي پشان دا غکس استهوته الشیاطین د استهوته الشیاطین علماء کرام مختلف معناګانی کړي اے جلالین شریف کی وای اضلته الشیاطین چې گمراه کړي وي د لر شیطانانو فل ارض زمکه کې حیرانا پدا سے حال کی چې دې حیران نه پته ورتن لګي چې کم پل لاړ شي استهوته الشیاطین
اے اضلته الشیاطین. اور محمد ادریس کاندہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمائی وید استحوت ہو یادا مانا را حملت ولا اتباع الهوى داد هوا يهوين للباب وربنا. حملت ولا اتباع الهوى راپور تکڑے دے دے پتا بداری د خواہش. اسو کوئی داد حویه یهوان دے د باب سمعنا نگورک د باب سمعنا شنو بیا مانا دا زینت له الشیاطین هواه استهوته الشیاطین خایست کړي وي د پار شیاطین خواهش دته د خواهش خایست کړي. فل ارض پزمکا کې حیران دے متحیر دے پتن لگی چې کم پل لاړ شي. له اصحاب د پار مرګري وي يدعونه رابلی دل الهدى سنا ہدایت تویتنا منطرف لراشا و دے شیاطین لیوانے کڑے دے اپا غرونو پا صحرائی سر کڑے دے. اگر آیات تا سوچو کئی غیر اللہ تا چی سوک وی رو رسی گرا مدد شی نو دیتے سوی دی آیات کی وی دا خدا سے دے ونرد علی قابنا بیارتا و گرزول شمون د دین اسلام نه پخپلو پوندو څوک چې غیر تویر او رسېږي لکه دې چې د اسلام نه مرتد شو او څوک چې غیر تویر او رسېږي دادا سي دې لکه شیاطین او سرکشو پیریانو څوک لیونه کړي اپ غرونو یې سر کړي د تمرګری आवाजونه کوي خدای دا غین منی. قل فرمائے ان هدى الله بیشک ہدایت د الله چې مونږ ته الله غي طرف ته هدایت کړي چې اسلام نه هو الهدى هدایت یواز داده نور هدایتونه دنیا کې نشتا اخو منسوخ شوی دی قران او سنت چرای او فرمائے ان هدى الله بیشک ہدایت د الله چې اسلام نه او مونږ له داغه طرف تلار سم کړي هو الهدى هدایتم یوازداده. وامرنا مونږ حکم کړي شوی دی لنسلم لرب العالمین چې مونږ وزان تابع کو د فارد پالون کی د مخلوقاتو وانقیم الصلاة او دا چې پابندیو کوي په موږ بزواړه وخت موز با جماعت دادا کول کوشش وکي واتقوه او د دې الله نه ويریږي وهو الذي ود الله غزاد ته الیه تحشرون چې دی الله تبتا سورا جمع کړي شي. وهو الذي ود الله غزاد ته خلق السماوات والارض پیدا کړی دی اسمانونه او زمکه بالحق د پاره د حق د سرګندولو چې مخلوق دی اسمان ته ګوري وای د دې څوک پیدا کوونکې او داسې بیستونو راز ورنه ولا د زمکه چا غړولې نو دا د الله د وجود او د وحدانیت دلایل و یوم یقول فکمر چوب فرمای الله کن شا فیکون شبا حکم بو کی بس اسمان او زمکه بټول تسنشی او قیامت بقائم شي قوله الحق ویناد الله حق دا وله الملك یوازید دی الله د فار بادشاہی وای یوم ينفخ فی الصور وکمرز چپوکه بوکړې شي پشمیلای کې وګوره دا زمون په ایمانیاتو کې را چشپیلای کی پوکه بمنو
چې یو ځل پوکې اسرافیل علیه السلام کی دا عالم او دنیا بټول روان شي اټول هر سممړ شي او سلوي خال پس بدوي پوکې او کی نو بیا به هر سرا ژوند شي. دلتا ذکر د سور راغه دا اول زله دغه صحیح قول دا دی چې سور 12 کی حدیث کې راغلی چې دا یو خر د اسرافیل علیہ السلام په کې پوکې وای ادا یو خر د اسرافیل علیہ السلام بدی کې پوکې وای لکه حدیث د ابو داود او ترمذی شریف امام ترمذی وی حدیث حسن نے او ابن حبان وی چې حدیث صحیح دی. یو باندې چې راغله د الله حبیب ته یا رسول الله مسور اے د الله حبیب اسور څه شه دی چې الله وی یوم ينفخ فی الصور قال قرن ينفخ فيه سید العالمین ورتویدا یو خر دی کی پوکې بواله کی اخرجه ابو داود والترمذی واحمد وصححه ابن حبان. وګور الله حبیب وی سور یو خر دی اسرافیل علیہ السلام په کی پوکې وی او یو حدیث کې راغلی د الله حبیب وی کیفا انعم از څنګه خوشاله شم وصاحب القرن قد التقم القرن او خاوند شپېلې په خلکی نیولې بس د حکم په انتظار دے چې سوغ به حکم کیږي پوکې بکئی. دا خبر په اصحاب د الله د حبیب ډېر ګران شوا او ډېر درن شوا. دا الله حبیب قولوا حسبنا الله ونعم الوکیل علی الله توکلنا او ریدن کلم پکار دی چې دا سوئی حسبنا الله ونعم الوکیل علی الله توکلنا اخرجه الترمذی رحمه الله. دارنګ حدیث کې راغلی دا حدیث امام حاکم ذکر کړي په سند حسن سرا لکه فتح الباری کې علامہ حافظ ابن حجر رحم الله تحفۃ الاحوزی کې علامہ مبارک پوری سے رحم الله وی کلنا چې اسرافیل علیہ السلام الله پیدا کړي شویلې په خلق دا او عرش لګوري په دې انتظار دې چې کله به حکم کیږي چې پوکېو کی کان عینه کوكبان دریان تب وګنه راسترګي یو دستوري چمکی دن کی پړکی دن کی دی. وله الملك یوازید دی الله د فار بادشاہی بوی یوم ينفخ فی الصور پکمر چې پوکې بوکړې پښویلې کې عالم الغیب فوه د په تمام پټو سيزونو والشهادت او فخکارو وهو الحکیم الخبیر او دغه الله خاوند حکمتونو دی او خبردار دی. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ یاد کا وقت فرمایلی ابراهیم علیہ السلام لأبیه خپل والد تا آزر چدا غنم آزرو. اے علماء لیکلی صحیح قول دا دے دا قرآن موافق دے چې د ابراهیم علیہ السلام د پلار نوم آزرو او تاریخ چې لیکلی هغه قول صحیح ده د قرآن سره صحیح موافق قول دا ده چې آزر دا وی والدو او نور خبرې چې د الله د حبیب د نیکونو
او دا غید والدین مبارک چا کړي نو تفسیر جواهر القرآن کی وی پدی مسلو کی پریوتل ندی پکار بس قرآن ویلی آزر والدو کلچ فرمائل ابراہیم علیہ السلام قل والد تا آزر چنو میں آزرو اتتخذو اسنامن آیاتا جوڑ کڑیو نیولی دی بوتان آلہتن معبودان داغی عبادت کے داغی بندگی کے او داد ځان ته مددگاران جوړ کړي انی اراکا بشک وینم زتا وقومک استا قوم فی ضلال مبین فگمراہی خکارکی وکذالک دارنگی لکسنگ میت د شرک قباحت خودلیو نوری ابراہیم خودلیو منگ ابراہیم علیہ السلام تا ملکوت السماوات والارض دا ملکوت د مبالغی صیغه د په ملک کې لکرا رغبوت او رهبوت او جبروت ده او دې کې امام مجاهد وې د ملکوت نه مراد دلائل د اسمانونو د زمکو دي دارنګ خودري موږ ابراهيم عليه السلام تا ملکوت السماوات والارض دلائل د قدرت د الله د اسمانونو د زمکو یا ملکوت نه مراد عجائبات د اسمانونو د زمکو دي وليكون من الموقنين او دې د پارا چې شیا غید یقین کون کنا فلما جن علیه الليل ورکل چې تیار کړو په غیش په را کوكبن نو کتل استوره او دا استوره چې دغه دور مشرکانو دا غی عبادت او بندگی بکولا ابن عباس رضی الله عنه وی دا مشتری استوره امام قتاده وی دا زهرا استوره او دغه وخت مشرکانو د دې استوري عبادت او بندگی کولا قال ابراهيم عليه السلام فرمایلیو هاذا ربي آیا دا زما رب کې دیشی دې کې د هاذا نمخ کې حمزه د استفهام محذوف ده هاذا ربي اے هاذا ربي آیا دا زما رب کې دیشی فلما افلار کل چراستور فناشو غائب شویو ڈوب شویو قال ابراہیم علیہ السلام فرمائلیو لا احب الافلین زد خدای تو من نساتم دفنا کی دن کو سرا چی فنا پر آزی آخو مخلوق وی زور سر د خدای تو من نساتم رب خو غزاد دے چی فنا پی نرازی زوال و تغییر پی نرازی فلما را الشمس بازغن ہر کل چی کتری وسپگمئی رافتن کی قال فرمائلی ابراہیم علیہ السلام هذا ربی آیا دا زما رب کی دیشی او مشرکانو د دغه دور د سپمای عبادت مم کولو فلما افلار کله چې سپمای فنا شوی غایب شوی وا قال ابراهيم عليه السلام فرمایلیو لئن لم يهدني ربي قدم مخکنا هدایت نو کړه ما طرف زما لاكونن نخام خاشو بوزو من القوم الضالين د قوم بیلارنا فلما را الشمس بازغتن کله چې کتره انور راحتن کې او پړکې دو چمکې دو قال فرمایلیو هذا ربي آیا دا نور زما رب کې دیشی هذا اکبر دا خستاسو خدایانو کې د ټولو نلوی دې فلما فلتر کله چې نورم ډوب شویو او فنا شویو غائب شویو قال ابراہیم علیہ السلام فرمائلیو یا قوم زما انی بریئ مما تشرکون
بیشکا زبیزارم دهغنا چتاسوی اللہ سر شریکان جوڑوئی اید براعت اعلانیوکو انی بریو مما تشرکون ادا سی په سورہ ممتحنہ کم کړي اتوشتم پارکی سورہ ممتحنہ رازی داغی سلورم نمبر آیات نان سرولی کئی ورد مشرکانو نے د دعوت نفس براعت کرے نو مسئلہ دا یو سے سوک شرک کئی یا گناہونا کئی تبد دعوت حق ادا کی نو بیا بدا غینا جدا شی دا د قرآن حکم نے دارنګ د خپل والد نیم د برات اعلان کړو لکه سوره توبه آیات ځان سرولی کوي یو لسم پارا یو سل سواد لسم نمبر آیات فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه بیزار شوتی انی وجهت وجهیا بیشک از چم متوجه کړه مې د وجهیا خپل مخ للذي غزات فطر السماوات والارض چې پیدا کړی دی اسمانونه او زمکه حنیفا او ميلان کون کې د هر باطل نه حق دا وما انا من المشرکین او نیم زد مشرکاننا وحاجه قومه او جګړه کړي و دا وی سر قوم دا وی قال ابراهيم عليه السلام فرمایلیو اتحاجوني آیا جګړه کوي تاسو زما سر فی الله مبارک توحید الله کی وقد هدان او بیشک الله ما ته توحید طرف ته هدایت کړي ولا اخاف ذنيري كما دا چان تشركون به چتا سوید الله سره شریکان جوړوي الا يشاء ربي شيئا مگر دا چې غواړي رب زما سره نو که الله ست تکلیف را رسین او برسي استاد خدایانو نه ذنيريګم د دې پلاسو کې سټا کرام او تکلیف رسول نشتا وسع ربي كل شيء علما او فراخ د رب زما هر یو شی ته علمنا افلا تتذكرون آیات سو نصیحت قبل وی وكيف خافوز وسرنگ يريگم ما اشرکتم دهغ چانا اشرکتم چتاسو شریک وید الله سرا ولا تخافون او حالان کی تاسو یریگین انکم اشرکتم بالله دا چتاسو شرک کړه د الله سره شریکان موجود کړي ما هغه شریکان او شرک لم ينزل به جند علی گل الله فاغی علیکم فتاسو سلطانا دلیل فای الفریقین حق بالامن نو کما یوډلا ډیر حقدار د امن وګوره یواز ابراهیم علیہ السلام ځان ته ډله وای ځکه الله ورته وی ان ابراهیم کان امه کی आवाज نه ټول قوم پلار او بادشاہ او رعیت دا غټول مخالف دي کم یو پدې دواړو ډلو کې احق بالامن ډېر حقدار د امن ان کنتم تعلمون کتا سفوهی گئی الذين آغکسان آمنو چی ایمان روڑے ولم یلبسو ایمانهم او نیده گڑ ورکڑے دی ایمان خل سر بظلم شرک اولائک لهم الامنو دغ خلق دوی دپار امن وهم مهتدون او دوی پا ہدایت دی ہدایات چه نازل شو بخاری مسلم شریف کی راغلی
نو ډېر ګران شو په صحابه کرامو ذکر دې کې لفظ ظلم ذکر کړي نه ظلم په عام معنا واغست او یاد دې مشکل کې چې ظلم نه عام معنا شي و یا خلق چې ایمان وروړي او د ایمان سره ظلم نه دې ګډوډ کړي دوی لره امن نه د صحابه کرامو ایونا لم یظلم نفسه فمون کی کمیو دې چې پزان به ظلم نی کړي دا الله حبیب ورته ظلم دې کې په عام معنا نه ظلم نه مراد شرک دې وای تاسو د لقمان رحم الله قول دې اورېدل یا بنی لا تشرک بالله ان الشرك لظلم عظیم سورہ لقمان یو اجتماع پارا دیا لسم آیات کی راضی چې ظلم نه مراد دې کې شرک دې امام بخاری رحم الله دا حدیث ذکر کړي نګور دی آیات کې وای سمر لوی د بشارت آیات ده وای کوم خلق چې ایمان وروړي او د دې سره اس قسم شرک نه ده ګډوډ کړي نو دوی لره امن دي وهم مهتدون او دوی په هدایت دي خو دې کې ګور د ایمان ذکر یو کو د اعمال یو نه کو ولی په تش ایمان باندې نجات ملایي چې اعمال ور سره دي دلته علماء لیکلي دي چې امن ګور په دوه معناګانو دي لهم الامن من خلود العذاب تش ایمان دے او شرک ور سره نشتا نو دا مومن با امن دے دتا د دین چې دې با مشور کینی او امن مطلق د عذاب نه نه ذکر کړي لهم الامن من خلود العذاب لل امن من العذاب مطلقا دغه کی ایمان دې شرک نه کې همز نه کې روزن نشي نور ناروا کارونه کې نزيده کې امن نه مراد دې امن د همیشه والی د عذاب نه مؤمن مسلمان چې شرک نه دې کړي دلبا همیشه عذاب نوي اک نور گناهونه کړی دي او ور سره نور نیک اعمال نشتا نو دل امن مطلقا نه نو امن مراد امن دے من الخلود لا ان امن د عذاب نه مطلقا وتلك حجتنا وداود دلائل زمغ اتینا ابراهیم ورکلو موږ ابراهیم علیہ السلام تا علی قومه داغد کافر او مشرکو مقابله کې نرفع درجات من نشاء پور تکو درجی داغ چاچو غاڑو پا سبب دا علم حدیث کی دا علم یولی فضیلت سے ابراہیم علیہ السلام تا اللہ دا دلائل دا توحید علم ورکڑو او دا شرک دا نفی علم ورکڑو نو پا دی اللہ دا غی درجی سمر بلندی کی نو گورا درجات بلندی کی دا قرآن و سنت پا علم نافع نرفع درجات من نشاء پور تکو درجی دا چاچ منگو غوارو ان ربک بیشک رفستا حکیم علیم حکمتن والد و پوہ دے ووہبنا لہو اسحاقا او بخلو منگ دی ابراہیم علیہ السلام تے اسحاق علیہ السلام بچے و یعقوب علیہ السلام نوسے کلن هدینا ټول ته مونږ هدایت کړو ونوحا هدینا او نوح علیہ السلام ته هدایت کړو من قبل د دین مخکی ومن ذریته د دې ومن ذریته په ضمیر کې د مفسرین او اختلاف ده چې دا چا تراجی ده یو جماعت و ابراهیم علیہ السلام تراجی ده
اباز نور علماء دا خبره غوړه کړي چې من ذریته ضمیر نوح علیہ السلام تراجه دي ځکه دا اقرب دي او ضمیر مرجع قریب تراجه کول اولاوی او ځکه په دې جملو کې لوط علیہ السلام مرستو ذکر کړي او لوط علیہ السلام د ابراهیم علیہ السلام په اولاد کې نو بلکې رواره دارنګ پدی پیغمبرانو کی یونس علیہ السلام ذکر نے او دا یونس علیہ السلام داد ابراہیم علیہ السلام دا اولاد ننو لکه داسې مفسرین ذکر کړي د دایو دا علماء وی واپس کول د ضمیر نوح علیہ السلام تا دا خبر ډیر ظاهر او سرګند ده او دا قول ابن جریر رحم الله ورکړه اپدی کې اشکالات نشتا کله من ذریته ضمیر موږ نوح علیہ السلام تراجی کو نو اشکالات ناراضی اک ابراہیم علیہ السلام تراجی کو نو مذکور اشکالات راضی او دا غین بیا علماء جوابونه کړي فاللهم سرا ویر دا دواړه تغلیبا په اولاد کې داخل دي نو دا غین بیا جوابونه علماء کرام کړي خو خبره دا اگر چې دواړه خبرې درستی خو اولاد غردا چې د ذریته ضمیر دانو علیہ السلام تراجیشی ومن ذریته دا اولاد د نوح علیہ السلام نا یا دا اولاد د ابراہیم علیہ السلام نا داود علیہ السلام او سلیمان او ایوب علیہ السلام او یوسف او موسی او هارون علیہ السلام وکذالک نجزی المحسنین او دارنګ بدلی ورکو مونږ خیستا عمل کوونکو تا وذکریا ویحیی وعیسی والیاس دا سلور وړ انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام کل من الصالحین دا ټول د نیکانونا او اسماعیل او یسع او یونس او لوط علیهم الصلاۃ والسلام وکلنا دا ټول فضلنا علی العالمین ورواله ورکړو موږ دویتا علی العالمین فمخلوقات د زمانه وګور دا ثلث پیغمبرانو اسماء مبارکه درته ذکر کړ ابراهیم علیہ السلام نا چې لوط علیہ السلام پورې وشمیري نو دا ثلث انبیاء علیهم السلام شول ومن آبائهم او دوی د پلارانونا وذریاتهم او زنی دا اولاد دوینا و اخوانهم او زنی درونو دوینا وجتبیناهم ورکړیو مونږ دا انبیاء علیهم السلام وهدیناهم هدایت میکړو دویتا الی صراط مستقیم طرف دلار نیغتا ذالک هدى الله هدایت د الله دی یهدی به من یشاء هدایت کوي په دې چاله چې غواړي من عباده د خپل بندگانو نا ولو اشرکوا بالفرض تقدیر العیاذ بالله کدی پیغمبرانو علیهم السلام شرک کړي لحبط عنهم نو خامخا برباد شوی به د دوینا ما كانوا يعملون اغه چودای چې دای کوم عملونه کول اې کې د شرک یو لوی نقصان ذکر کړي چې شرک ور دور ناکار عمل نه چې العیاذ بالله کامبیا او سور لوی عملونه دي او څومره اخلاص نه او که شرک و نو د دې عمل به تبا کړي لکه سورہ زمر کی براشی آیات دے پینزم شپیتم لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین وی بالفرض و تقدیر حبیبک شرک دیو کو
نو عمل بمضایع او تباشی اولئک الذین دا انبیاء علیہم السلام آغا کسانو آتیناهم الکتاب چې ورکړو موږ دوی ته کتاب کتابونه ورکړو والحکم حکم نه مراد څه د حکمت می ورکړو والحکم فهم د کتاب می ورکړو حکم په معنا د حکمت ده والحکم حکمت او علم می ورکړو فهم د کتاب می ورکړو والنبوت او دوی ته پیغمبري ورکړو فإن يكفر بها کچر انکار کو د دې مذکور او دریو سيزوننا هاولای دی موجود او کافرو د بها ضمیر دی دریو سيزونو تراجه مخدري سيزونه ذکر شول کتاب او حکم او نبوت کې انکار کو د دې دریو واړو نه هاولای دی موجود او فقد وکلنا بها نبی شک مقرر کړی دی مونږه بها د دې د منلو د پار قوم او قوم لیسو بها بکافرین چې نبی اغید دین انکار کوونکی یو دین سوق مراد دی وکلنا بها قوم انصار د مدینی مهاجرین د مکه نو مراد سید الله د حبیب مرګری دی بعض وی ملائک سے مراد اباظ علماء وی وهو عام فی کل مؤمن من الجن والانس والملائکه آیات عام دے د هر مؤمن بارکی چې هغه پیریانو انسانانو نه او د ټول ملائکو بارکی آیات عام نه اولئک الذین دا حق کسانو دا انبیاء علیہم السلام حد اللہ چی اللہ دوی تا ہدایت کڑیو فبہداہ مقتدی نو دوی دا ہدایت پس اقتداؤ کا اید اللہ خپل حبیب توی دی پس روان شا ذکر دا انبیاء دینون دا اصول پہ اعتبار یو اگر چی فروی اختلافو پکی دی ایمان و قائد و اعتبار د ټولو پیغمبرانو دینونه یو قل فرمایا لا سلکم علیه اجرا نغوانم تاسو نه په بیان د قران او په تبلیغ سمزدوری ان هو نددا قران الا ذکر للعالمین مگر نصیحت دے د فارد مخلوقاتو وما قدر الله حق قدره دا آیات قرآن کې زه په راضی غړو مقاماتو کې راغله او دې کې د قدر علماء او درې معناګانی کړي او بیا د مقیم مناسب یو معنا ته ترجیح ورکړي یا قدر په معنا د معرفت ده وما قدر الله حق قدره ند پی جندل دی مشرکان الله حق قدره حق معرفته بحق پی جندو سرا دا مانا امام اخفش رحم اللہ کړي دی مشرکان الله ند پی جندل کپی جندل ونونی غټي مړی ژوندۍ او قبرونو والا به ور سره صدر او شریک نه جوړ کړي او معلومه دا شو دا دای چې یو در او بل در کې پراتلی نو دای الله نه دې پیژندلې یادې دې کې دا په معنا د تعظیم دې ابن عباس رضی الله عنهما وی وما قدر الله حق قدره او تعظیم او عزت نه کړه دې مشرکانو د الله حق قدري حق تعظیمه حق تعظیم امام ابو العالیه وی دې کدا په معنا د وصف دې وما قدر الله حق قدري دې صفت نه بیان کړه الله حق قدره حق صفته و دې کې امام اخفش معنا
ډیر او فق بالمقام دا علماء دې ته ترجیح ورکړي نه د پی جندل مشرکان والله حق قدره په حق پی جندو سرا ایسوک چې رب پی جنی ناور سراونی غټي قبرنا مړي ژوندۍ نشریکان کوي خدا دې چې در پدر دې او د مختلفو سيزونو عبادت او بندگی کوي د خپل رب نه دې پیژندلې اذ قالوا کل چې ویلو دې ما انزل الله على بشر نذر علیک الله پیس یو بشر من شیء سشیء د قالوا قائلین سوق دي دو ګڼ سلف وای چې بکې ابن عباس او امام مجاهد رضی الله عنهم دي و اذا قریش ته مراد دي او دا قول ابن جریر رحم الله ورکړه سو کوئی چې يهود ته مراد دي د قالو قائلین يهود دي خدا اول قول علماء و اذا ازهر دے ذکر آیات مکی دے او مکہ مکرمہ کی خطاب دی یہود سرنو بل وجدادا یہود انکار نکئی درالی گلود کتاب ند آسمان نا او قریشو با انکار کونو اذ قالو کل چویلیو دی مشرکانو د مکی مکرمی ما انزل اللہ علی بشر من شیئن وی نظر علیہ اللہ پا اس یو بنی آدم اس یو شے اس وحی نظر علیہ لی نگور یہود دا انکار نده کرے ندغ قول علماء غور نده گرزولے چی دا قالو قائلین یہود شی لکو گوری سورہ یونس دا دی مانا دا تائید دا پارا چې مشرکانو انکار کړي چې مانزل الله علی بشر من شیء او یهودو داسې ندی کړي د سورې یونس آیات ګورې دریم نمبر د سورې یونس آیات مبارکه دریم نمبر ګورې اکان للناس عجبا آیا د پار د خلقو د پار د مکی د مشرکانو دا خبر عجیبا ان اوحینا الى رجل منهم دا چې وਹੀ کړي مون یو سړی ته د دوینا دا خبر په دې عجیب لګی دا دوی بنی آدم ته څنګه الله وਹੀ کوي دارنګ وګورئ سوره بنی اسرائیل وګورئ د دې قائلین دا یهودو دا مشرکان د مکیو یهود نو لکه 94 او 95 نمبر آیات وګورئ د سوره بنی اسرائیل وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشر الرسولا ندر من کړه خلقو لرا مشرکانو لرا دا چې د ایمان راړي جاءهم الهدى کله چراغله د دوی ته هدایت قران او پیغمبر الا ان قالوا مگر دا چې دی وای ابعث الله بشر الرسولا آیا را لګلې دی الله بشر پیغمبر دای به ما انزل الله اذ قالوا کل چې ویلو دی مشرکانو د مکی نظر لګلې الله فاس یو بشر من شیء شیء قل فرمایا من انزل الكتاب الذي سوق دې چرا لګلو کتاب سوق دې غزاد چرا نازل کړو کتاب آغا جاء به موسی چراتل کړو په موسی عليه السلام نورا وهدى للناس نورا غنور هدایت د فارد خلقو تجعلونه قراتویسا
تجعلونه قراطیسا اذ تجعلونه قراطیس علماء کرامو گن معناگانی او گن مقصدونه ذکر کړی دي یو پاغی کی داده اے تضعونه فی قراطیس گرزوی تاسو دا پکا غزنو کی فی قراطیس مقطعا وورقات مفرقا گرزوی تاسو دا پا مختلف کاغذونو کی ٹکڑی ٹکڑی گرزوی یادی دیکھر آیات دا ماناوا تجعلونه نفس القراطیس گرزوی تش کاغذونا ایو کاغذ دے دے لکلو نخالی دے نتاسو دا داسی گرزوی تبدونها سخکار کوئی دی لرو تخون کثیرا او پټوي ډېر وعلمتم ما لم تعلموا او تاسو له تعلیم درکړې شو دا چې تاسو په نه پوي دی تاسو ولا باؤکم نستاسو مشران دا کتاب چارا لګلو نو دا مشرکان بچبشي یا دا يهود بچبشي او فرمایا الکل الله او فرمایا چې الله را لګلو نستاسو داوا ما تشجتا سو ایمان الله علی بشر من شی ثم ذرهم بیا فریق ددوی فی خوضهم پدی گمراهی او په باطل ددوی کی یلعبون چلو بکئی وهذا دا قران حکیم کتاب نے انزلناه را لګلې دې مونږه مبارکان د خیر او برکاتونو ډکړې شوی دی قران د خیر او برکات د دنیا او د قبر او خیرت نه ډک دی مصدق الذی او تصدیق کون کې د دا کتابونو ویلې دی چې د دې قران نه مخکیو او دا قران د صد فار راغله ولتنذر القرى چیرا ورکی القرى ولو لرا د القرآن مراد مکہ مکرمه دا د القرآن آیات کی مراد مکہ مکرمه دا حدیث القرى زکو اجدا د طول خارونو کلو قبله لا سوکم چی مسکی او که مشرق او مغرب او که هر طرف للی نو مخ قبلی ترا گرزئی یاد دی طول حج پدی کی دے زکوت القراوی او دی القرا زکوی خلق را جمع کیگی د دی کعبه شریف سرا لکه مور سرا مشفق مور سرا چی بچی را جمع کیگی او خلق د دی کور دا سی تعظیم کئی لکن مور تعظیم چی کئی او دیتا القراز کوئی چی زمکا دا دی دلان دی نغوڑی دلیوا زمکا چی اللہ پیدا کاو غڑو لے نو دا دی زین شورو شوی لتنذر القرى چویرے مکی مکرمی والو لرو من حولها او هرغ چالر چگیر چاپیر دم القرآن دی طولی دنیا والو تمتاسو حبیب پیغمبر را لگلی تر قیامتا والذین حق کسان یومنون بالآخرتی چی ایمان ساتی پا آخرت یومنون بیهی نو ایمان ساتی پا دی قرآن وهم ودوی علی صلاتهم یحافظون فاخپلو منزنو حفاظت کئی دئی پخپل منزون حفاظت کئی اگر پټول اعمالو کی مذکر کو زکدا د دین ستنلا او دا دی ایمان نخلا ومن ازلم نشتدل ظالم ممن داغ چان افترا الله کذبا چی جوړ کړی دی په الله درو او قال یا ویلی دی اوحی الیا وحی کړی شوی د ماتا
ولم يوحى الیه شیء او اعلان کی وحی ندکړي شوی غتدس شي ومن او داغ چانم لوی ظالم نشته قال چې غوای سأنزل په معنا د سأقولو ده زرد چې زبم وایم سأنزل ای سأقول معنا وا زرد چې زبم وایم مثل ما انزل الله فمثل هغه کتاب چې الله را لېګلې ولو تراک چریو ګورته مخاطبه اذ الظالمون کل چدا ظالمان فی غمرات الموت فسختو د مرگ کی بئی اے د زن کدن سختی بئی او د زن کدن سختی ډېری سختی دی الله دې پمغو تاسو ټول آسانی کی کچریو ګوري تکل چدا ظالمان مشرکان فی غمرات الموت فسختو د مرگ کیوی والملائکتو ملائک باسطو ایدیهم اگدون کیوی دخپل لاسونو دویتا عذاب ولور کئی ویو ٹکئی او دی ظالمان و مشرکان توئی اخرجو انفسکم روبا سیف کل روحنا نفس و روح یو شیده لاسونه ملائکو گدکړي او دای وی یو ټکای لکه سوره انفال آیات ځان ضروري کوي پنځوستم هر کافر مشرک پزن کدن کی وی یو ټکای یضربون وجوههم وادبارهم پدې مخ او شاشا باندې وਹੀ او د سوره محمد آیات لیکي شپږشتمه پارا کې راځي وشتم نمبر آیات ملائکو لاسونو گد کړي وی او وی او ټکای و یخرجوا انفسکم روبا سیخل روحنا الیوم ننرس شرز کیا رزد زن کدن دا وقت زن کدن دے تجزون تاسو له سزا درکې دي شي عذاب الهونی دا عذاب در رسوایی او شرمندګي بما فسبب دا کنتم چوي تاسو تقولون چې تاسو بوي علی الله فالله غیر الحق نا حق خبری تاسو بوي الله په یو بنی آدم س کتاب نظر علی گله او الله ته شرک او د شریکانو نسبت په مقولو وکنتم عن آیاته تستكبرون وای تاسو چې د الله د آیاتونو نا تستكبرون لوی با مقولا تکبر بمقولو یعنی مگن ته ځل راځي